نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله من نجات قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك او كما قال. محترم مسلمانانو، ما یو حدیث پاک ولستو کلم چې مونږ او تاسو او د چانم او کم ځای د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث پاک اورو چې زمونږ او تاسو په ذهن کې دا وی چې دا عامه خبره نه ده او دا د عام تن خبره نه ده، دا خو د نبی علیه السلام خبره ده چې زمونږ او تاسو په ذهن کې د نبی علیه السلام شان او داغه د خبرو اهمیت وي. دویم محترمو، نبی علیہ السلام دعا غوښتې ده. دا حدیث پاک ما په دقه غرض سره ولستو چې د نبی علیہ السلام په دعا کې شامل شو. نبی علیہ السلام فرمایلی دي نظر الله عمرن، الله رب العزت دې آغا تن تر و تازه وساتي، الله دې آغا تن خوشحاله وساتي. ګوره پیغمبر دعا ده. څوک پیغمبر وی چا چې زما خبره واورېده دې یاده که د ځان سره محفوظ کا او بیا بل ته ورسوله. دا د پیغمبر خبره مونږ دلته استادانو نه مو یاده کړې وه او دلته بیانو چې نور مسلمانان هم د پیغمبر دا خبره واوري او نور خلکو ته مونږ ورسو، نو مونږ او تاسو ته د نبی علیہ السلام دعا راورسي. بله خبره د حدیث کې وسوچ کو چې نبی علیہ السلام په خصوصیاتو کې یو دا خصوصیت دی، نبی علیہ السلام فرمای اعطیت جوامع الکلم، پیغمبر وی ماته جوامع الکلم راکړي شي. جوامع الکلم دا مطلب دی کنه چې په لږه خبره کې ډیر زیات مطلب او ډیر ارث پکې راجمعي. ایز جوامع الکلم باندې پوه نه شوې، پښتو کې درته یو مثال وایم، که ستاسو توجه وي نو په جوامع الکلم به پوه شئ. یو نوجوان ته نو سوال یې کو، اوس د الله نه څه سوال کوي؟ وی یا الله چې زه د خپل کور ته راځم که نه، نو ربه دا ارمان مې پوره کړي چې کور ته راځم او زمان ګوره ښایسته شملې کوي. اوس دی هلک واده نه دی کړی خپله، او دین ګورم غواړي او سره چې شملې کوي دا هم غواړي، نو دی خپل واده هم پکې غواړي، بیا ځان ته اولاد هم غواړي، نو ګور هم غواړي، نو میخ هم غواړي، نو لنګ هم غواړي چې پیم ډیري چې شملې هم پکې کوي. نو سوال کوي چې ربه زه کور ته راځم نو ګور مې څه کوي؟ شملې کوي.
تاسو ګوره په وړه خبره کې څونه ډېرې کیسې راجمع کړي، د څو کلونو خبرې پکې راجمع کړي. نو نبی علیہ السلام فرمایو اعطیتو جوامع الکلم، ما ته جوامع الکلم، یعنی پیغمبر یو خبره کړې ده په یو کیرله کې، په یو مین کې هغه ویلي کېږي که نه، پای کې د انسان دنیا او آخرت راجمع یاره. دا د پیغمبر د معجزاتو نه دي. د نبی علیہ السلام خبرې احادیث دا معجزات دي. اوس ما دا حدیث لسته او کړه دی کې مخکې خبرې کوو بیا به حدیث ته پکې ونه رسو. تاسو خو لا بیا هم ډېر زیات ښې کشران او مشران د تقریر نه مخکې راغلي یې، الحمدلله ثم الحمدلله. ډېرو علاقو کې مولوي صاحب لګی خپل تقریر کوي او دیوالونه مخاطب کوي، دیوالونو ته لګیایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابي تپوس کوي چې اې د الله رسوله د بچو لاره څه ده؟ بچ کېږو پس څونه قیمتي خبره ده. دې کې به دا خبره زده کړو که نه، صحابه کرام تپوس کوي. نن مونږ او تاسو څونه تپوسونه کوو؟ په غونډ کال کې مو د څونه مسلو تپوسونه کړي چې مونږ تپوسونه نه کوو. زمونږ زنانه بس تپوسو کې زما استانه دین د مسلې. صحابیاتو تپوسونه کړي په حدیثو کې ډېر زیات دي. کله اسما رضی الله عنها راضي د پیغمبر نه تپوس کوي، نو کله زینب رضی الله عنها راضي د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي. هغه هر یو تپوس کې ځان ځان ته واقعه ده مزیداره. نو دلته صحابي تپوس کوي چې اے د الله رسوله من نجاتو، دا بچو به پس کی پس به بچ کیږو. ډېر قیمتي تپوس نه یار، ځکه ما او تا کې هر یو سړی بچو غواړو، نجات غواړو که نه، کامیابي غواړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د نجات 3 نسخې وښودلې. دا د ننني تقریر عنوان دی. بس د نجات 3 نسخې، که دا 3 نسخې چام په جون کې راوستې نو دنیا و آخرت کې به دې بچي د مشکلاتو نه، د مصیبتونو نه، دې به کامیابي. 3 نسخې دي. خبر اسانه شو که نه؟ 3 خبرې به یادو. دا حدیث به یادم کو نو نورو خلکو ته به یې مرسوه چې د پیغمبر علیہ السلام دعا کې مونږ او تاسو شامل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجات نسخې بیانوي، د نجات لارې ښیي. دونه خیر خوا پیغمبر د نجات 3 لارې راته ښیي. یو لاره راته دا ښیي چې املک علیک لسانک، دا یو د نجات لاره ده. ژبه د کنټرول کې وساته، ژبه به قابو کې ساتې. د دې ژبې خپله مالک وګرځه. دا نه چې سم راځي نو هغه ته په خولې وایه، نه هر څه مه وایه. په دې خوله به هر څه نه وایې. ګورې به یو خو چې ما او تاسو وایو د دې باره کې به تپوس کېږي، بل یو خو چې ما او تاسو وایو دا ملائک لیکي کرامن کاتبین. املک علیک لسانک، دا ژبه د الله یو لوی نعمت دی. که دا ژبه نه وي څونه مشکله به وه، څونه تکلیف به و. سړی اظهار مافي ضمیر نشي کولی، بوج ورباندې راځي. نو یو نسخه د نجات مونږ ته پیغمبر اخودله، املک علیک لسانک. بیا د دې ژبې نه دی، د ژبې عبادتونه، د ژبې ګڼ عبادتونه دي. تلاوت کول، ذکر کول، درود پاک ویل، په دې د دین خبره کول، قرآن بیان ور باندې کول، دا د ژبې عبادات دي. خو د دې ژبې ضررونه هم شته، د دې ژبې ګناهونه هم شته. کله کله مونږ او تاسو ته دا خپل ګپت او د خولې نه چې سره وباسو دا وړه خبره ښکاري، دا وړه نی. ګورې ژبه قابو کې وساته. ګوره په دې خبره کې دونه کمال دی، یو خاون او ښځه دي، ډېر
د محبت زندگی تیره کړې ده د دې سړي چې به کابو کې رانله او ښځې له طلاق الفاظ په یو سیکنډ کې وخته زندگی تباہ برباد شوه دا ښځه اجنبي شوه ښځه پردی شوه د ده د بچو مور وه د ده کورودانې وه د ده د ژوند ملګرې وه خو د ژبه قابو کې ونه ساتله د جدایۍ هغه الفاظ د ده په خولې باندې راله ښځه پردی شوه یار پیغمبر وی املک علیک لسانکا ژبه د کنټرول کې ساته ځکه علی رضی الله عنه ته یو شعر منسوب دی وی جراحات السنان لحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان وی پرخر د تورې خدي چې به جوړ شي په دارو تاله چا په توره ګزار در کو په چاړه چا ګزار در که چا در باندې ډزو کا دا زخم به ښه شي خو پرهر د ژبې بد دي چې د عمر سره سم خو که چا په ژبه چاته پیغور ورکه سپکه خبره یې وکړه هغه سړي یېرېږي نه ښه په دې ژبه چاله تکلیف نه ورکول ایزا دې نه ځان ساتل په دې ژبه باندې د کفر کلمه نه ویله په دې ژبه باندې د معصیت خبره نه راوستل په دې ژبه باندې غیبت نه کول بهتان تراشي بدنامې لګول نن سبا ډېر خلک په دې ژبه هغه خبرې راولي ګډې وډې ناروا هلکه دا ولې نو سمه خبره پې ولې نه کې وي دا سمه خبره څوک نه اوري او غلطه خبره خلک اوري زما ډېر خلک زما ډېرې خبرې واوري ښه غلطې خبرې کوي ولې وایي چې زما ویوز سیوا شي ښه نن د ویوز زمانه راله یاره ګډې وړې خبرې کول ګنده خبرې کوله نن دې زموږ معاشره څومره تباه و برباده کړه غلطه خبره ډېر خلک اوري نو پیغمبر علیه السلام مونږ ته د نجات یوه نسخه وښودله چې املک علیک لسانکا دا ژبه دې کنټرول کې ساته الله رب العزت هم فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا په تاسو کې دې څوک د چا غیبت نه کوي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه په تاسو کې خو څوک دا نه غواړئ چې د خپل مړ رور غوښې دې څوک وخوري نبی علیہ السلام تپوس کوي صحابه کرامو ته وایي اتدرون ما الغیبتو تاسو غیبت پیژنئ غیوی الله او رسول ته خپته ده نبی علیہ السلام ورته وایي ته د یو مسلمان تذکره کې د هغه کمو کوتاهو د هغه کمزورو چې هغه په مسلمان کې شته او ته بل ځای بیانې دا غیبت دی ښه چا کې یو غلطي شته ته هغه غلطي په ګوته کې خلکو ته ته هغه شرمې ته د یو مسلمان کمی کوتاهي بیانې ته د یو مسلمان باره کې سپکه لهجه استعمالې دا غیبت دی صحابه کرام وی اے دا الله رسوله چې دا غلطی پاغه کې نی او ته بیا دا غباره کې څه خبره کې نبی علیہ السلام تو فرمایل ته یو مسلمان رور باره کې هغه سوې هغه کمی بیانې چې پاغه کې دی دا غیبت دی او که پاغي کې نی او تور باندې سه الزامونه لګې د ځان اور پسې خبرې جوړې فقط بهتو تا دا بهتان تراشی وکړه که دا جبه خدا الله لوی نعمت دی دا الله رب العزت په نعمتونو کې ذکر کړي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین الله ګوره تاسو له مسترګې درکړي ولسان نو جواب مې درکړي دا په دې جبه ګنده خبرې نه راوستل کنزل نه کول کنزلو نه ځان ساتل خطه کنزلو نه بعضې خلک عادت چې بیا دا کنزل او دا ژبه غلطه استعمالول دا وله بیا د جوارو ډوډۍ ښکاري ښه نه محترمو ژبه کنټرول کې ساتل موږ ته پیغمبر د نجات لاره وښودله املک علیک لسانک د دروغو نه ځان ساتله دروغ په ژبه ویلي کېږي د دروغو نه ځان ساتل ځکه الله فرمایي دا الله لعنت په دروغجنو دی ښه او حدیث مبارکو کې راځي کم یو انسان چې د دروغو خبره په خولې راویسته که نه د دې خولې نه یو بدبو پیدا شي او د هغې نه ملایکو ته هم تکلیف رسي
نو دا یو د نجات لاره شوه. نبی علیہ السلام او فرمایل املک علیک لسانکا، ژبه ما او تا څنګه قابو کې ساتو. ګوره محترمو، که چرته څوک د چا باره کې څه خبرې شروع کي نامناسبه، هغه اورېدل هم نه. ځکه ته چې ورته آو نه کې که نه، یو کس لګیا دی یاره پلان کې داسې او ته ورته ښه آو که نه، او بالکل بالکل ته ورته تصدیق کې، نو دا اورېدونکي ویونکي دواړه برابر دي. ګورې ښه، بلکې بعضې کتابونو لیکلي دا اورېدونکي ترې نه زیات مجرم دی. هلکه نو دا به څه کوو، یو معزز تن دی، یو نیک تن دی، او یا زمونږ او ستاسو داسې تعلقي دي چې سړی ورته ویني چې مړه دا څه بکواس کوې سړیه، اوس به څه کوې. تانوي رحمت الله علیه هغه ته یو تن راغی د بل کلي نه، د چا باره کې بد رد شروع کړ، یاره پلان کې داسې او پلان کې داسې. اوس تانوي صاحب ویل میلمه دی که ورته ویم دا څه بکواس دی شروع کړی، ړه به یې مات شي، چاړه به هم نه ماتې. نو تانوي صاحب رحمت الله علیه ته نه تپوس دغه خبرې په نیمه کې پرېښوده. هلکه ته چې د کوم کلي نه راتلې، پای کې هغه مټایان په سریټ کې وو، او مکس مټیایي په سریټ کې وو، او لډوان په سریټ کې وو، بکري په سریټ کې وو، هغه له زر ریټونه شروع کړه. نو دغلته علماو لیکلي دي هغه ورته بکواس کول، او تانوي صاحب په مټیایانو په خوږو کې وګرځاو. ښه، نو که داسې ستا مخکې څوک ګډې وډې شروع کړي، ته له خبره بل خوا واړوه. هلکه هغه دغه څه چل شوی وه، اعلان یې د څه کړی و، هلکه هغه دا څه کیسه شوې وه، بل خوا ورته روخته وکړه چې هغه خبره ترې نه ګډه وډه شي. خو مونږ خو له ښه غوږ کېدو، بله زمونږ پښتانه وایي د لمس یار ډېر خوږي وي. ښه، د لمس یار ډېر خوږي. ژبه قابو کې ساتل، ژبه کنټرول کې ساتل، په دې ژبه سړی ګناهونه هم ګټلی شي، او په دې باندې سړی نیکۍ هم ډېرې زیاتې ګټلی شي. نیکۍ پې څونه ګټلی شي. اوس د یو سبحان الله ویلو څونه ثواب دی، د الحمدلله ویلو. حدیث پاک کې راځي چا که درد سبحان الله و بحمده سل کرته ولوسته که نه، دته به الله ګناهونه معاف کړي، اگر چې د سمندر د زګ برابر ولیني. سبحان الله و بحمده یو منټ پې ولګېده. دغې ته خو زموږ خیال نشته. قرآن یو آیت دی ولوسته، د 100 رکعاتو نه افضل ثواب. د عربو سری قیمتي قبداري اوخان د هغې خیرات کولو نه، د هغې حاصلولو نه زیات ثواب په یو آیت زده کولو کې دی، په ویلو کې دی. نو یو نسخه مونږ ته نبی علیہ السلام دا وښودله، املک علیک لسانکا، خپله ژبه کنټرول کې ساته. دا دوه د نجات نسخې نورې هم دي، یو نسخه به نن یاده کړو. ښه، که هغه دوه نسخې بیانوو بیا به لږ وخه وړي. نو ډېر ملګرو ته خو خوند ورکوي، خو بعضې ملګري هغې خپل ځان له یو ټایم ټیبل جوړ کړي چې بهی مونږ به په باندې مونځ کوو، نو بیا به خپل کار پسې ځو. دلته مولوي صاحب د خلکو خیرخواهي لټوي، 2-3 منټه خبره سیوا وکړي، او اخوا بعضې زمونږ داسې مسلمانان شته که نه، د خپل عالم او مولا ته خور مور کنځي، داسې هم پکې شته. جزاک الله خیر، الله مو خوشحاله کړي. دا علاقه الحمدلله داسې ده، خو داسې خلک نن شته چې د هغې په سترګو کې علما دا په نظر ښه نه راځي. او دا هغه قسمه خلک دی، دا سیکولر مایندډ خلک دی، لیبرل خلک دی. او که ما ورته نن لږ نظر وکړو، دا خپل علماء کرام، دا امامان، دا استادان، دا څوک چې موږ ته د عقیدې درس راکوي، د قرآن درس راکوي، که دا د دې معاشرې نه لږ غونته سیټ ته شو که نه محترمو، یقینو کې په مونږ کې به او په زناورو کې به هېڅ فرق نه وي. لږ دا تعلیمات یو سیټ ته کې که نه، د جومات دا تعلیم، د درس دا تعلیم، د مدارسو دا تعلیم، دا یو سیټ ته کې وګورئ. هغه معاشره چې هلته علما نشته، هلته څوک مور پلار نه پیژني، هلته څوک ورور خور نه پیژني، هلته د رشتو د هغې څه اهمیت نشته. مونږ ته خو دین اسلام د نسب په حفاظت هم ډېر زیات زور لګوي. دا خو مونږ ته دین او قرآن او سنت وي د نسب حفاظت.
قرآن کې الله پاک په نعمتونو کې ذکر کوي تا ته الله خرګنې درکړې ده ته نسب والا پیدا کړې ستا پلان کې خیل دی ستا د پلار دادا رشتې دي ستا رشتہ داران دي ستا د تر زامن دي. نو محترم مسلمانانو چې زمونږ او ستاسو پړه کې د منبر د محراب قدردانی د خپل علماو قدردانی د چا پړه کې چې دا احترام او قدردانی کنه ایله الله په نسلونو کې علما پیدا کوي. او بیا دا شوال میاشت د وړوکي اختر میاشت دا پدې کې زموږ د دینی مدارسو داخلي شروع شي. ډیرو علاقو کې پخوانی موحدین ملګري خو نوې نسل کې یو بچی حفظ او علم او قرآن ته وقف نه کی سړی په خفه شي بیا وروستو نوې نسلونو کې بل قسمه مخلوق پیدا کیږي. بیا دا پخوانۍ علاقه دا الحمدلله ستاسو دا په قرآن او سنت مین خلق ستاسو خدمت کې به طور میلمه درخواست دا کوم چې خپل یو بچی یو بچی د خپلو امامانو مشورې سره علم ته وقف کې قسم په الله دونه به خوشحاله دونه به خوشحاله سترګې به مور باندې یخې شي. د حافظانو پلاران بشه د قاریانو پلاران بشه د عالمانو مفتیانو پلاران بشه. الله رب العزت دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کی. دې علاقې ته مونږ بیا راغلي یو بیا به هم راځو انشاءالله. خو د نجات څو نسخې وي یو مو پکې بیان که کومه یوه املک علیک لسانک چې خپله ژبه دا کنټرول کې ساتل. الله دې مونږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وبارک وسلم. اے رب ذوالجلاله دا مونږ څه وویل څه مو واورېده مونږ ته په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اے رب ذوالجلاله څونه مسلمانان وفات شوي دي د آدم علیه السلام د زمانې نه راوالې تر د دې وخته پورې. اے رب که د چا سوکي او که د چا یادي او که د چا ییري که د چاته علم کې وي او که د چا علم کې نه وي اے رب ذوالجلاله هغې سره د خیر معامله وکړې ربه. اے رب کمی کوتاهي ورته معاف کړي. اے رب جمله مسلمانانو د هغې جمله ضروریات د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي. رب په تمامه دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمان سره ظلم کیږي رب ته سره خپل مدد شامل حال کې خصوصا په فلسطین او په غزا کې. اے رب ذوالجلاله د دنیا اسلامی ملکونو حکمرانانو ته توفیق نصیب کړه ربه چې د دغه کفر خلاف آواز پورته کړي او د مظلوم حمایت وکړي. اے رب ذوالجلاله ته د مسجد اقصی حفاظت وکړي د حرم شریف د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي د تمام اسلامي ملکونو حفاظت وکړي. د چا څونه ضروریات دي رب د غیبي خزانو نه پوره کړي. رب کومو مسلمانانو ته تا زړه کې واچول او هغې اراده وکړه چې یو بچی او یو بچی به د دین دپاره وقف کوو هغې له توفیق نصیب کړي ربه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.